ملګریا ها چای ژوندی اوسې. خانو رتبه دې څه د قماندانه، یعنې که چېرته کومه ستونزه نه وینو. دا څه معنا لري چې ستونزه به نه وي اسماعیل کاکا؟ جګړن حیدر بوسکورت. او جګړن، ماشاءالله ماشاءالله. په پخوا وختونو کې دلته یو جګړن و زویه، هغه ته خلکو لیونی جګړن ویل، خو البته د هغه لیونتوب له نسب نه نه و، له خوی نه یې و. خدای پاک دې هغه وبخي. امین. د دې سیمې قماندان و، هغه لیونی جګړن د مجاهدینو قماندان و. د هغه رومیانو لپاره بد خوب ګرځېدلی و چې ترکان یې په هر امانه پرېښودل. څلور کسه رومیانو یو ځل زموږ د کیلي د نسیم کاکا او د هغه د زوی لاره نیولې وه. هغه یې ونیول، ویې رټل او ښه یې ووهل. کله چې هغه لیونی جګړن له دې نه خبر شو، هغه څلور کسه رومیان یې ونیول زویه. هغوی دومره ووهل چې پوښتنه یې مه کوه زویه. وروسته بیا هغو رومیانو زموږ کلي ته د راتلو جرات ونه که. یوازې ملکي رومیانو نه، هغه رومي عسکرو چې ستونزه به پیدا کوله، د سولې پروسه به تخریبوله، هغو ته هم جګړن سزا ورکوله. چا به چې په زوره غوښتل د ترکانو کلي ته راشي، که هغه رومي عسکر ول، که هغه د سولې د پروسې نور تخریب کوونکي کسان ول، هغه لیوني جګړن ټولو ته سزا ورکوله. په هغه وخت کې به چې هر چا ترکانو ته ستونزه پیدا کوله، نو ټولو ته به یې سزا ورکړه. قوي، غیرتي او یو زړور سړی و زویه. داسې یو قماندان و چې د قبرس ترکانو لپاره تر پایه مبارزه کوله. یعنې قماندانه، ته هم زموږ هغه لیوني جګړن ته ورته یې، ها؟ ته هم د هغه په څېر زړور ښکارې. ژوندی اوسې اسماعیل کاکا، ژوندی اوسې. ځوانانو نور نو زه ځم، تاسې مې ډېر بوخت کړی. زما کور هلته د قهوه خانې په څنګ کې دی. هر څه ته مو چې اړتیا پیدا شوه هېڅ مه شرمېږئ، راشئ. سمه ده، ژوندی اوسې اسماعیل کاکا. زه بیا وروسته راځم، دا ټوله ومړم یې، هېڅ اندېښنه مه کوئ. هله نو تاسې ته ښه پیره غواړم. ژوندی اوسې، شپه په خیر، شپه په خیر. وای هغه لیونی جګړن ډېر تکړه سړی و. جګړن صاحب، ها، هغه لیونی جګړن تاسې ته ډېر ورته و، بیخي ستاسو په څېر و. شاعر څه ویلي؟ فکر مه کوه چې فطرت تغییر کوي، وینه بیا هم وینه ده. ټوله خبره هم ده. دیمیر دوباره ملګری تر حقه غواړي که نه؟ والله جګړن صاحب کوی په لیوالتیا سره مسکله، ډېر خوند به یې غلی شه. ما څه ویلي وو؟ شلغم، شړومبې. څه مې ویلي وو؟ یخني. وامې اورېدل جګړن صاحب، وامې اورېدل. سمه ده، په یاد یې اوس. سمه ده. پریکړه مې کړې چې له دې وروسته له بوډاګانو سره له زړه مې خو بوډاګانو سره عملیات ته نه ځم. هغه لومړی بریدمنې، زه ولې داسې شوم؟ زه په دې حالاتو کې داسې نه کېږم، یعنې زه هم پوه نه شوم. البته ګرانه داسې کېدی شي. هغه لومړی بریدمنې، یعنې ما پرون سب خوب ونه شو کړی، ما ته خوب رانه ښایي. فکر کوم دا ماغه تاثیر دی، بې خوبه یم. دا چې تر سبا پورې دې په ټلیفون کې خبرې وکړې، د هغه تاثیر هم کېدی شي. لومړی بریدمنې، داسې خبره ده. لومړی بریدمنې، ما ته مې یو ملګري زنګ ووهه، د شپې ملګري مې زنګ ووهه، لکه چې کومه ستونزه یې درلوده. هغې بېچاره جلۍ
جلی داسې شي جلی یعنې جلیل په نیمه شپه کې ماته زنګ ووهه غاټ سړی دی ورته مې وویل ولې ماته زنګ وهې ماته څه البته چې تر سبا پورې خوب ته پرې نه ښودم الیاسه بس دی ما ته وګوره بل ځل ته به هېڅکله مسولي نه کوي دا چې په خپل ځان یخې اوبه اچوې ځان دې په څپېړې وهي نه پوهېږم خو په هېڅ ډول به نه ویده کېږي سترګې دې خلاصې وساته امرم پر ځای کېږي موږ ټول باید سترګې خلاصې وساتو پوه شوئ امرم پر ځای کېږي لومړی بریدمن اوس څه کوو جګړن صاحب په دې سیمه کې مو خو ټول ځایونه وکته د الاین او د الاین د کسانو هیڅ نښه نشته هغوی خو به منصرف شوي نه وي هغه کس زموږ د دوکه کولو لپاره راغلی و هغه په قاضي ډول موږ ته ځان وښوده هغه مارکوز نومی وحشي ځناور هرومرو کوم پلان لري خو هغه په دې نه پوهېږي چې موږ له هغه نه یو قدم مخکې یو ها د میر دوباره څه دې وکړل په دې وخت کې به دروازه نه ټکوله نه جګړن صاحب مې نه ټکوله پتنوس مې د دروازې مخې ته کېښود راغلم همداسې دې کېښوده پرته له پیالو له مینځلو پرته دې کېښودل که نه یعنې ومې نه مینځل جګړن صاحب څنګه دې هغه ونه مینځل کامکله هغه پیالې دې خیرنې همالته کېښودې که نه خیرنې دې وویل هغه جګړن صاحب څه کامکله درته وایم چې هغه پیالې دې خیرنې هلته کېښودې والله ما ته خو چا ونه ویل چې ومینځه همداسې مې کېښودلې راغلم ته په هېڅ هم نه پوهېږې البته ته په هېڅ هم نه پوهېږې خو زه دې پوهوم په دې وخت کې چا زنګ وواهه بزرګ ملګری ووایه حیدر د الاین د کسانو له ډلې نه له یو سره مخامخ شو په اصل کې هغه په قصدي ډول موږ ته ځان وښوده یعنې زموږ د دوکه کولو لپاره کله چې له موږ نه وتښتېد موټر ووهه اوه انشاءالله مردار شوی به وي همداسې وشو زړه مې یخ شو هسې له هغه زموږ له ډانه ډېر ژوند نشي کولی ښه وشو چې مړ شو ښه وشول پاره سمه ده غلی شوم ووایه په دې سیمه کې له کوم بل شکمن حالات سره مخ نه شو تاسې چې کوم ځای کې ډېر اټکل کېږي چې د هغو له جملې نه په یو کلي برید وکړي زه چې اقدام ته خبر ورکوم تاسې هم سترګې خلاصې وساتئ پام کوئ پوه شوم جګړن د میر دوباره سنګر ونیسه جګړن صاحب موږ اوس د لومړي بریدمن چې اقدام دوی څنګ ته ځو او که د جګړن حیدر نه پوهېږم باتوره دواړه په یوه لاره کې دي لاره کې پرېکړه کوم امره پر ځای کېږي لومړی بریدمنه که په هغه بل کلي برید وشي بیا بله چاره نشته الیاسه که اړتیا شوه له دې ځای نه الوځو خو جګړن حیدر ته ځانونه رسوي لومړی بریدمن د سیلانیانو د کاروان په څیر ښکاري
لومړی بریدمنې دوی هم هغوی دي الاین او کسان یې دي پوه شوم سلجوقه پوه شوم الیاسا جګړن حیدر سره اړیکه ونیسه خبر ورته ورکړه امر پر ځای کېږي اتل دوه اتل درې خبرې کوم اتل دوه اتل درې خبرې کوم اتل یو اتل درې خبرې کوم اتل یو اتل درې خبرې کوم الاین او کسان یې ولیدل شول د سیلانیانو د کاروان په څېر کلي ته دننه شول پوه شوم تاسې په احتیاط سره کلي ته ښکته شئ تر څو یې له کلیوالو سره به راز نه وي کړی او تاسې ډېر مجبور شوي نه یې مداخله وکړو موږ ته په تمه شئ موږ هم په لاره کې درځو پوه شوم اتل یو پوه شوم د موخې کسان کلي ته راغلل بیا یې وایم د موخې کسان کلي ته راغلل الیاسا سلجوقه هله را پاڅېږئ کلي ته ښکته کېږو نه پوهېږم دا سړی پرته له خوب نه څنګه ژوند کوي ډګروال صاحب ډګروال صاحب په دې سهار کې ډګروال صاحب چیرته لاړ وروره څنګه یې ښه یم وروره ډګروال کو پوز دې نه مې لیدلی دی لیدلی الله الله ایرسینه څه ایرسین چیرته دی ویده دی وروره اوهو دې کار ته وګوره هغه له کار نه ډیر خوب کوي یو پوښتنه کوم ډګروال کو پوز دې لیدلی ما هم نه دی لیدلی دلته نه دی راغلی صبر راکې خدایا ښه ده وروره ته دې کار ته دوام ورکړه سمه ده بریالی اوسې ما ته مې یو چای تیار کړه زه بېرته راځم سمه ده وروره چیرته به وي چیرته به وي څه آیا هلته به وي فکر نه کوم خو یو ځل بیا هم زه ګورم یې ډګروال صاحب ته تر اوسه نه پوهېږې چې د ډزو کولو په وخت کې څوک داسې غلی نه راځي بخښنه غواړم ډګروال صاحب دویم بریدمنې به شک ویل چې یو عاجل حالت دی زه باید تاسې پیدا کړم موږ چې بې خوبه شو غټ نفر نشو ویشتلی خو دا سړی د نښې ځای بولي ترکان ویده دی ها ویده دی ویده دی دا بعد د وروسته یاره ما خوب وي ډون ساره له ځان سره یو کس واخلئ د کلي په سړکونو کې خواره شئ شاوخوا ځایونه د کنټرول لاندې ونیسئ حالا نو زر کوئ خواره شئ
لومړی بریدمنې اوس څه کوو دلته همداسې په پټېدو په تمه کېږو هو الیاسه همداسې امر شوی تر څو چې له کلیوالو سره غرض نه وي کړی موږ په تمه کې یو کنه نو د کلیوالو ژوند د ګواښ سره مخ کېږي هغوی لاړل تاسې راوتلی شئ الیاسه ووځو دې خواته ځو ډګروال صاحب الاین او د هغه کسانو اوس مهال په هغه کلي کې دي چې چغدم دوی دي ډګروال صاحب موږ هم اوس هلته روان یو حیدر دوی هم حرکت کړی راځي کانا پرته له وسلو کارولو نه هغوی له پخو وغورځوئ دا ډیره مهمه ده زه نه غواړم چې شور ماشور جوړ شي په خبره پوه شوې امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب پام کوئ خدای مو مل شه ژوندی اوسئ ډګروال صاحب چې اقدام دوی په کوم کلي کې و دویم بریدمنې په دې کلي کې دي ډګروال صاحب څوک ورسره و دویم بریدمن سلچوک او الیاس ورسره و ډګروال صاحب وسله دې وغورځوه وسله دې وغورځوه ومې ویل پرېږده مه ډارېږه ګلسم تروري هغوی یوازې دي عسکرو وسلې مو ښکته کړئ آفرین ګرانه هله دلته راشه حرکت ونه کړي ومې ویل چې هغه پرېږده د لیونې شوي عسکري د کومې چالاکۍ هڅه خو به نه کوي ما ته وګورئ که چیرې نه غواړئ چې د دې دوو کلیوالو مغزه وشیندل شي نو خپلې وسلې په ځمکه باندې کېږدئ هله درته مې وویل چې هغه پرېږده لومړی بریدمن موږ تاسو ته ویل چې وسلې مو په ځمکه کېږدئ هله لومړی بریدمنې سمه ده دا ځل هم داسې کړه ډېر ښه اګدوی پام کوئ چې هغې ته زیان ونه رسوئ پام کوئ پام کوئ دیوال ته ودرېږئ دا ونیسه ودرېږه هغه وسله دې هم کېده عسکره ټول توکي مو کېدای آفرین خیرانو ترکانو
زه ستاسو وینه څکمه رذیلانو. الاینا مونږ تا ته یو حیرانوونکی خبر لرو. درې عسکر دلته دي، دوی مو ونیوه. څه وای په دې معنا چې هغوی پوه شوي موږ په دې کلي برید کوو. آفرین آفرین، هغوی زر دلته راغلل، د هغوی په وژلو سره خپله ننداره پیلوو. حالا تاسې هم کلیوال میدان ته راټول کړئ، زه رکب. والله چې وسلې دوی لري. څوک دي؟ څوک لټوي؟ نه پوهېږم. کاش مارکوس هم دا ننداره لیدلی وای. حالا نو نور کلیوال هم راولئ، نور نو غواړم چې پیل یې کړم. سنگر ونیسه ملګریا، سنگر ونیسه. تیر شي بیړه وکړئ، زر کوئ. لومړی بریدمنې هغوی ښه وکنه. هو هغوی ښه ویل یاسه. باتوره امر وکړئ جګړن صاحب. هغه له نومه رزیل ژوندی نیسو، هم به د مرکز د ځای پوښتنه ترې وکړو او هم به لږ سبق ورکړو. امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. جګړن صاحب کله شانه پرې راتاو شو نو هغه بې شرفان ډېر زر نیولی شو. هو جګړن صاحب که اجازه مو وي موږ په لیوالتیا سره دا کار کوو. ویې کوئ. امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. ځای راځه دي. بېشکه مو ملګرو زمریانو ته وګوره څومره ښه جنګي دي. آفرین. که هغه بې شرفان مو ونیول نو کار خلاص. د خدای په مرستې سره نشي جګړن صاحب، له موږ نه ان مرغه هم نشي تښتېدلی. بیخي همداسې ده جګړن صاحب. پخپل مبارکه سو، تاسو څومره ښې خبرې کوئ. ژوندی اوسې جګړن صاحب، ژوندی اوسې جګړن صاحب. ګرانه ملګريه ته څه ډول لیونی سړی یې؟ دا چې ومې ستایلې اوس نو د مرمیو مخې ته ودرېږې. پاڅېږه د سړي په څېر وجنګېږه، پاڅېږه. وحشي ته راوره. خدای دې وبخښي، هغه جګړن تر اوسه ژوندی دی. لعنت دې دی. پام کوه رزیلانو. پاڅېږه رزیله. سمه ده سمه ده. سمه ده سمه ده. آفرین زمریانو. وګوره سړی داسې خلک په مزه مزه لارې ته راولي، پوه شوئ. اوس نو خپلو هغو بې شرفو کسانو ته ووایه چې وسلې وغورځوي او موږ ته تسلیم شي، که نه نو قسم کوم چې مغزه دې شیندو. داسې بنده بو تسلیمیږو. ته دې هم وسله وغورځوه، هله وغورځوه، هله. آفرین
د خپل قماندان خبره دی وانه اورېده وسله دې وغورځوه کنه نو ماغزه دې شیندم بیچار دوباره چورو مرکز ری لما سره راشه امر پر ځای کېږي جګړن صاحب حلالي مخکې شه رزیله مخکې شه راځه تم راځه مخکې شه رزیله همدلته ودرېږه الهام راغله دا به شرفان وتړی الیاس ورسره مرسته امر پر ځای کېږي جګړن صاحب تا دا فکر کړو چې دا کلیوال خلک څوک نه لري ها پاست انسان ها ودرېږه رزیله ودرېږه ساما مونږ مونی بولو بطوره امر پر ځای کېږي جګړن صاحب په ګونډو شه یوازې ستاسې په نیولو سره زما کار نه خلاصېږي نور نو څه کوې جګړنه له مانه د خپل وژل شوي عسکر غاچ اخلي لکه چې په سر مې ولیکه څنګه کله چې له دې ځای نه لاړو بیا به وګورې چې زه څه کوم رزیله دا پاڅاوی بل چا کې کوي په لیوالتیا سره جګړن صاحب پاسېږه رزیله مخکې شه وسلې راټولې کړه چې د مړی کنټرول کړه جګړن صاحب دا ژوندی ده هغه مو نیسئ چېرته امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب پاسېږه دا چې په کلي برید کول څنګه وي اوس به یې وګورې دې خوا ته تېره شه سلچوکه دا هم ولچکه واخله مخکې شه تاسې ښه یې ترور جانې تاسې هم ښه یې البته چې تا عسکروې زما ګرانې لورې خدای دې تا ژوندی لري لورې خدای مو زموږ له سره مه کموه خدای دې ترک عسکر وساتي ترکیه دې ژوندی وي ژوندی اوسې ترور جانې ژوندی اوسې سمه ده ملګرو مه ډارېږئ سمه ده موږ تور کاس کاریو اندېښنه مه کوئ ستاسې کلي ته یو څو وحشیان راغلي وو موږ هم هغو پسې راغلو ژوندي اوسئ بچیانو ژوندي اوسئ خدای دې له تاسو نه راضي شي الله مو کامیاب لره خدای مو وساته بچیانو تاسو د هیواد ویاړ یاستئ موږ در باندې ویاړو دې میر الهامه دلته زموږ کار خلاص نور ځو امر پر ځای کېږي جګړن صاحب اوس به پوه شئ رزیله چې موږ تاسې ولې دلته راوستي پاڅېږه رزیله پاڅېږه ما پرېږدئ راځه په ګونډو شه پاڅېږه رزیله ښه نو زموږ عسکر دې په کوم لاس وویشته رزیله تاسې موږ ولې دلته راوستو په کوم لاس دې وویشه رزیله زموږ عسکر دې په کوم لاس وویشه رزیله خوښه مې کوي درته وایم خوښه مې کوي رزیله نه تاسې داسې نشئ کولی الیاسه ما ته یو د شاخونو پرې کولو قیشي راوړه سمه ده جګړن صاحب الهامه ده ته پام نه داسې نشئ کولی زه یې هرومرو کوم هغه هم په ډېرې لیوالتیا سره یې کوم نه شو کولی ها
حالا دا په پښو ده خوښه مې پاتې ودرېږه پاتې ودرېږه پاتې خوښه مې خوښه مې خوښه مې پرېږه بزوک ملګری هله نظر کوم چیغې مه وهه رزیله لاس یې را دې خوا کړه خوښه مې داسې مه که په خیر لاس یې دی اوږد کړه نه جګړه نه لاس یې دې خوا کړه رزیله نه خیر دی خوښه مې خیر دی داسې مه که په خیر که په ما ما درته نه و ویلي چې زمونږ د عسکر وینه همداسې په ځمکه نه پاتې کېږي ما درته نه و ویلي چې زمونږ د عسکر وینه همداسې نه پاتې کېږي نه مې وویلي ما ته وګوره مارکوس چېرته دی نه داسې مه که په خیر دی خوښه درکوه د مارکوس ځای وښیه که نه نو بله ګوته دې پرې کوم مارکوس چېرته دی درته مې وویل مارکوس چېرته دی ګوتې دې یو پرې کوم ووایه چې مارکوس چېرته دی ځواب ورکړه رزیله مارکوس چېرته دی رزیله سمه ده حال وایم بس ده سمه ده اوبه دې لیدل چې خونړۍ جګړه څنګه وي اوبه دې لیدل رزیله هر څه دې په خپلو سترګو ولیدل یو عالم څه وایي پوهېږي شفیقه شدت هر وخت بد نه وي بد دا وي چې څوک له شدت سره عادت وي هو همداسې عادت ډېر بد شی دی بد شی کوم زنګ ته چې په تمام هغه راغی بله الاینا زه تا ته ښه خبرونه لرم مارکوز هر څه سم را باندې دا خو ډېره ښه خبره ده تر غرمې پورې به زموږ کار خلاص شي ماښام ته به په ټولو ټلویزیونو کې شبکو کې ښه خبرونه به اورې مارکوزه سمه ده وبه ګورو ماښام ته په تمه یم دا کمقله نیول شوي دي نیول شوي تا څنګه پوه شوې زما تجربه دا وایي زه د هغه غږ نه پوه شوم شفیقه ټول کمقله نیول شوي مارکوس هغوی چې نیول شوي وي نو هرومرو حال وایي موږ باید زر له دې کم نه ووځو هېڅ اړتیا نشته ته راحته اوسه راحته زه هر وخت هرومرو دویم پلان لرم کېنئ ځوانان جګړن بوزوک دی ډګروال صاحب څه وشول جګړه نه کومه ستونزه ده نه ډګروال صاحب نشته موږ اوس چمتو یو چې آلاین او د هغه نیول شوي کسان قرارګاه ته ولېږدوو خو ښه ډګروال صاحب د آلاین نه مو د مارکوس پته واخیسته د رومیانو خواته یو کم دی او د کم ځای موږ ته معلوم دی که چېرته تاسو اجازه راکوئ غواړئ چې مارکوس پسې لاړ شي همداسې ده هو ډګروال صاحب زه او حیدر فکر کوو چې موږ دواړه دا کار کولی شو ډګروال صاحب تر څو چې مارکوس دلته وي هغه د شمالي قبرستان جمهوریت په ارام نه پرېږدي یا اوس یا وروسته د برید ترسره کولو لپاره لاس په کار کېږي ډګروال صاحب دا زموږ لپاره یو ښه فرصت کېدلی شي رښتیا وایي جګړن خو دا یو ګواښونکی عملیات کېدی شي زه او حیدر دا عملیات ترسره کولی شو ډګروال صاحب سمه ده پلان مو څه دی دقت اتلانو له دې وروسته تاسې لاړ شئ زه او حیدر دندې ته دوام ورکوو ملګرو مونږ هم پاتې کېږو له تاسو سره دندې ته دوام ورکوو لومړی بریدمنه چیغدم رښتیا وایي جګړن صاحب یعنې موږ تاسو ته ډېره نښمن کېږو جګړن صاحب موږ به هم پاتې شو که څنګه ملګرو د لانجه کولو موضوع تړو ستاسې دنده دا ده چې هغه ترهګر قرارګاه ته ولېږدوئ د امر کولو صلاحیت له تورن بهتور سره دی خدای مو مل شه شورلکه تر رسېدو په حال کې ده حالا نو امر پر ځای کېږي جګړن صاحب امر پر ځای کېږي ژوندي اوسئ په خیر لاړ شئ له همکاري نه مو ډېره مننه خیر اوسئ مننه د خدای په امان په مخه
الیاسه نیسم دویم بریدمانه وشو زمریان وشو دویم بریدمانه حالا دروازه بنده که زرکه خبره سیا خیرات خدای څه خبره ده ملګریه جګړان صاحب له خدای بخښلي بابا سره مې یو ژمنه کړې وه ځای په خیر لاړ شئ ژوندی اوسې جګړان صاحب راتلونکې برخه جګړه نه خپل چمتووالی مو ونیوه هو ډګروال صاحب چمتو یو اوس لا امنیتي مرکز نه وځم الله اندېښنې نه مې ممړه کوه ترې ووایه زوی جانه هلن سلامات ورورې ګوره زه تا ته دومره وایم چې تو رانه فونده مهرباني وکړئ تورن صاحبین هغه کان یعنی جګړن کان او جګړن حیدر ان شاء الله چې کوم ستونزمن حالات به نه وي ډګروال کوپس اوس هم څه نه وایي ملګرو که پوښتنه هم ترې وکړو فکر نه کوم چې ځواب راکړي